بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه غریبانانو سره بېوسه بېڅوکه خلکو سره مدد کوي. دا کومه مورکۍ چې راغلې ده د دې خاوند پوډري دی، نشې کړي دي. دوه بچي یې په کور کې بیمار پراته دي، د وینې کمې دی ورته. زه یې پیژنم، زه یې لیدلی دی، د کور او د حالاتو یې راته پته ده. دغه ورسره پیغله بچی مجبوري ډېر عجیبه څیز دی. د کیمرې ته چې راځي نو دا د مجبورۍ نه راځي، مستۍ نه نه راځي. نو زما به خپلو ګرانو کتونکو ته خواست وي چې الله سره تجارت کوئ نو داسې خلکو سره مرستې وکړئ. نن خو په دې دنیا موږ سره شته، خو سبا به موږ نه یو او دا هر څه به پاتې وي. نو همدا وخت دی چې هم چې ورکړه کړې ده الله پاک ډېره کړې ده. زه دغه جلوزو د خورکۍ یو ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغې وی زما په ذریعه به یعنې زما په پیسو به خلکو ته اوړه ورکړي. اوړه دومره زیات ضرورت دی. پرون موږ چې بوری په 100 راغستی وه، نن هم 100 روپۍ ګرانه راواغسته. یو شپه کې 100 روپۍ ریټ وخته. خیران به شي چې داسې په هوا باندې خیږي. دغه شانتې دا بوټان چې کوم دي دا ونیسه او دارې پکې بچي له راوکتله ده، دا جرسي پکې ماشوم له وکتله او ورسره چې کوم دی نو دا کپړې شوې، نوې کپړې دي او دې پکې ځان له چې کوم دی نو شال خو مو کته. داسې ده که نه؟ څه وی په دې موقع؟ بس غریبي م ده ډېره زیاته او بېوسه یې واړه راته وکړي تږي ناست دي چې راشي د یو ټیمه مې ده بل نه بیا. څو بچي دي؟ 15 او 2 پکې بیمار دي او دا 3 هم سکول ته ځي. د یوې خبرې درک نه لګي چې راځي هم په جړه رانوځي، چې راشي هم په جړه وي. څه وي چې موږ وخورو وڅښو، اکثر څه ورته نه ځان سره سوړي روړي نه د وړو راوړو نه چې کور کې مې ورته میلو شي. دا ډېره ده. بیکونه یې نشته. داسې کله کپړې ګوتې والا جوړه کړم او کله هغه هم نه ویشلې. د بیک راته ډېر ضرورت دی. ته سویم کې سبق وی؟ 6 کې. 6 کې سرکاري سکول کې؟ جون څنګه روان دی کور؟ بس سره کارنه یو. اوس څه کور کې؟ نه. سکول ته چې ځې ځان سره پیسې وړي؟ نه. ولې؟ نه وړو؟ نه وړو نه که نه. د وړو ضرورت و؟ ډېر زیات. په دې خو به څه ګزاره وشي که؟ ولې نه. کتونکو هم غواړي چې ډېر څه ورکړو. هر سړی د خپل وسه پورې پړ دی. خو چې اوړه بیا هم په کور کې وي نو زه خو هېڅ هم نه وي، خو پیازو سره یې مخوري، بل څه سره یې مخوري، هغه ناره خو پې دغه شي که نه. کله چکني وکړو، کله څه وکړو، کله څه خو چې وړي نو ډېره ښه. د وړو دغه شتون نه کله لږې پیسې ولګو، کله کیلو راوړو، کله 2 بورې م لا نه ده راوړې. ډېر وخت شو. څومره موده به شي چې بوجۍ به دې کور ته نه وړي؟ ډېر وخت شو. ډېر بس بوجۍ م نه ده وړې چې دا ګران شوي دي نو کله دړې و، کله 2 سېره و، کله کیلو. او کله چې بچي سکول ته ځي نو څه نه غواړي؟ ولې نه غواړي، خو چې حالاتو ته وګورو نو بس غلې لاړ شي. اوس دې ځان له دلته څه وکتل؟ بس دا کپړې او بوټان او اوړه. صحیح. د دې پکې شال هم شو. ته څه وی چې کور کې دې وخت کې کم ضرورتونه دي؟ بس سم نه و، د هر څه ضرورت دی. هر څه ضرورت دی. کتونکو دا د دوی د خولې نه درته ځکه دا کو دا یوې هفتې نه ما سره په رابطه کې دي چې کور کې هېڅ هم نشته. دا یوه هفته وه په دوی څنګه تېره شوي. موږ هم دفتر ته لږ کم راځو، بهر کار زیات وي نو چې راشو نو بس چاله هم دغه ورکړي نو ورته وي دلته کې راشه. خو ضرور ورسره مدد وکړې، ضرور ورسره مرسته وکړې. ما د دوی مخکې هم ویډیو کړې وه او خلکو بیا داسې کالونه کول چې دوی هغه موبایل هم بند کړه، بلاک یې کړه، تنګول یې کول. وي یاره وي بس نو تیرې هم پې هغه سیم بند کړه. نو خو تاسو څوک هم داسې کوئ نو بالکل دا د کیمرې د وړاندې نو همدغه شانتې به یې ورکوو. ستاسې امداد به ورته رسي. 15 بچي دي، خاوند یې پوډري دی، نشه کوي. اوس به څه ورسره کوې نو؟ تا د نشو نه شو منې کولی؟ هغه پخوا نه دغه شوي، وروسته بیا نه منې کېدو. نه منې کېدو. ډېر کوشش مې وکړو، نه منې کېدو. سخته اوس په تا تېرېږي که نه؟ ما پې نه دي راوړلې، مخکې نه پخوا نه راوړېدلې، خو موږ ته پته نه وه. تا ته پته نه وه.
نو د دې زنانه ژوند ډېر سخت دی تر دې پورې چې دا ماشومه بیماره وه او دا مې ډاکټر له موله بوتله په ډاکټر جمشاد صاحب ته مې وی د علاج وکړه الحمدلله ټیک ټاک ته نو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دغه کار دی خدای پاک دې نه ډېر څه اخلي خو چې ستاسو کومک او مرستې مې در سره دا امدادونه چې کوي دا سیاست نه بالاتر دا څوک وایي دا سیاسي دا لیډران نه دي دا زموږ په قبرونو کې نه سملي او نم د دې عذابونو نه دوی بچ کولی شي سیاست اوټ دا دار چې خپل کار دی چونکې زما فرق دا دی چې زه صحافي یم نو چې کله زه صحافت کوم نو صحافت کې چې کوم دی زه بیا سیاست چېړم لیډران چېړم خبرې کوم خو چې کله دا خبره راشي د دې کې هرې پارټۍ والا چې کوم دی نو په دې کې کومک او دا خورکې زه څه پېژنم نن د دې خور د وجې چې کوم دی دې ته د وړو دا بورۍ میلاویږي او په ډېره موده پس به چې کوم دی نو دا یو وړو بورۍ چې کومه ده نو کور ته یوسي په سیرونو باندې دوړي نو الله دې ولا اجر ورکړي بلې خور ته وایم چې مدرسې هغه فیس چې کوم دی ماشوم ده هم را سره واستوي او هغې خور چې کوم دی نو هغه ورځ چې یو کس ماشوم خرڅو د هغې دپاره یې سودا له پیسې را لېږلې وې نو الله پاک دې هغه قدرمنده کړي او الله دې ولې عزت ورکړي چې داسې تور سر و خیال ساتي ډېره مننه